أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر 19 سورة النساء سلورم سپارہ یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی لا یحل لکم حلال ندی د تاسې د پاره ان ترثوا النساء چې تاسو میراث واخلئ د زنانو نه کرها په زوره باندې ولا تعدلوهن او تاسو ممنه کوئ دا زنانا لتذهبوا د دې دپاره چې لاړې شي ببعض ما په ځنې هغه څه سره آتیتموهن چې تاسې ورکړي وي د زنانو ته هغه کوم محرم چې ورکړی دی هغه چې درنه اخلي نو تاسو یې مه منع کوئ الا مگر ان یأتینا بفاحشة مبینه مگر دا چې راشي زنانه په یو بحیایي کار باندې وعاشروهن بالمعروف او تاسو ژوند تیروئ د دې زنانو سره په ښې طریقې سره فإن کرهتموهن که چېرته تاسو بد ګڼئ د دې زنانو نه ځینې شی فعسى ان تکرهوا شیئا بس نږدې ده چې تاسو به بد ګڼئ یو شی ویجعل الله او ګرځولی به وي الله تبارک وتعالی فیه په هغې کې خیرا کثیرا ډیر خیر نو یو شی به تاسو بد ګڼئ خو الله تعالی به هغې کې ډېر خیر کې ښودی وي بیبیانو سره ښه ژوند تېرو ځینې خلک په نه څه خبره طلاق په نه څه خبره وهل په نه څه خبره باندې بېزتۍ دا بلکل نه دی پکار زنانو له اسلام ډېر غټ حقوق ورکړي دي یو دا چې تاسو د زنانو سره ښه ژوند تېروئ رب العالمین فرمایي په زبردستۍ باندې د زنانو نه میراث اخیستل یا کوم محرم ټاکلی وي هغه ترې اخیستل دا بلکل نه دی پکار اسلام په اول کې دا وه چې بېحیایي بچا وکړه میراثو دا بې ایثار کړو خو بیا چونکې مسایل راغلل د میراث والا او په هغې کې دا وضاحت وشو چې نه تاسو به میراث خامخا ورکوو او کله چې یو زنانه ته طلاق میلاو شي نو هغه طلاق نه بعد خو بیا د خاوند میراث نه میلاویږي خو دا ده چې کوم مهر وي مهر ډېر مهم شی دی دا مهر په نه څه خبره بخل نه دی پکار دا د زنانه د ژوند دپاره یو لویه سرمایه ده رب العالمین د موږ تاسو له ډېر خیر راکړي صدق الله العظیم